دا ابو سعید خدری رضی الله عنه روایت ده لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وزراعا بزراع خامخا بتاسو پیروي کوي د طریقو د يهود او د نصارو وليش پولیش او غز په غز حتى لو دخلوا جحر ضب تر دې چې کچرته يهود او نصارا ننوتی وو د سمسيري پسوړه لتبعتموهم نتاسو بم د سمسيري پسوړه ورپسې ننوځي قلنا يا رسول الله اليهود والنصارى يهود او نصارا دي مراد دي قال فمن پیغمبر علیہ السلام فرمایل نو څوک می مراد دي یعنی تاسو به د يهود او د نصارا پیروي کوئ نو د قران او د حدیث نه معلومیږي چې په دنیا کې د اسلام او د مسلمانانو حقيقي حریفان يهود او نصارا دي د نبوت په زمانہ کې هم دوی حریفان و الله پاک د نبوت د زماني بیان کوي وقالو كونوا هودا ونصارى تهتدوا قل بل ملة ابراهيم حنيفا وقالوا كونوا هودا او نصارى تهتدوا د نبی علیہ السلام په زمانہ کې نبی علیہ السلام اسلام طرف ته دعوت چلولو او دوی به د يهودیت او د عیسویت طرف ته دعوت چلولو رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل ژوند په اخیری لمحاتو کې او فرمایل اخرجوا اليهود والنصارى من جزيره العرب دغه دواړه حریفان یاد کړو يهود او نصارا بل څوک یاد نکړو يهود او نصارا د جزيره العرب نه وشړل په سورۃ فاتحه کې یو طرف ته منعم علیهم یعنی مؤمنان بیانېږي خدای په مقابله کې مغضوب علیهم یعنی يهود او ضالین یعنی نصارا بیانېږي نو په سورۃ فاتحه کې د مؤمنانو په مقابله کې د يهود او د نصارا ذکر دی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې حدیث کې پیشنګوئی کوي وړاندوینه کوي چې دغه زوړ حریف به ورځ غالبيږي او مؤمنان به د يهودو او د نصارو پس روانيږي او په دغه فرط محبت کې به دوی په هر معقول او نه معقول کار کې د اوی پس روان وي چې د دې لازمي نتیجه بدای چې څومره فرقې چې په اوی کې جوړې شوې دي هم دومره فرقې په مؤمنانو کې جوړې شي وان بني اسرائيل او بشک بني اسرائيل دا زوړ حریف چې په تاسو کامیاب شي مدغه بني اسرائيل چې دي تفرقت على 72 ملة دوی جدا شوي په 22 ډلو باندې 22 ملتو باندې نوې کې 22 ډلې جوړې شوې وتفترق امتي على 73 ملة او زما په امت کې بدري او ډلې جوړېږي مدا په عقایدو کې جوړېږي مخکې تاسو ته ویلو چې یو اعتقادیات دي او دوهم منصوصات دي او دریم اجتهادیات دي یا داسې وایي چې یو منصوصات دي او بل اجتهادیات دي یا په منصوصاتو کې یو قطعیات دي بل ظنیات دي نو په دې منصوصاتو کې چې کومې ډلې وي دي ته فرقې وایي اعتقادیات یو کوم عام منصوصات نو دې ته فرقې وایي او په اجتهادیاتو کې چې کومې ډلې دي نو دې ته فرقې نه وایي بلکې دا یو فرقه ده ځکه اجتهادي اختلافات د صحابه کرامو په مابین کې وو کما يدل عليه الترمذي الجزء الاول من الترمذي لقد الترمذي اول جزء چې ور باندې څنګه دلالت کوي نو دا درې اویا ډلې چې جوړیږي دا په اعتقاداتو کې جوړیږي مولانا ادریسی کاندهلوی رحمه الله دا درې اویا ډلې داسې بیانوي اصول د دې ډلو شپږ دي اول خوارج دوهم روافض دریم معتزله څلورم جبريه پنځم مشبهه شپږم مرجئه دا شپږ اصول دي بیا خوارج پنځه فرقې دي روافض 12 فرقې دي معتزله 12 فرقې دي او جبريه 3 فرقې دي مشبهه 15 فرقې دي او مرجئه 15 فرقې دي نو دا اویا بدعتي ډلې شو یو پکې د اهل سنت والجماعت ناجیه ډله ده نو ټول درې اویا ډلې شو او مولانا عبد الحق الدهلوي رحمه الله
دا درې اویا ډلې داسې بیانوي چې اصول اته ورته ذکر کوي. اول معتزله، دوهم روافض، دریم خوارج، څلورم مرجئه، پنځم نجاریه، شپږم جبریه، اووم مشبهه او اتم ناجیه. نو دا اته اصول دي. بیا په دوی کې مختلفې ډلې دي. معتزله شل ډلې دي، شل فرقې دي. روافض 22 فرقې دي. خوارج هم شل فرقې دي او مرجئه 15 فرقې دي. نجاریه 3 فرقې دي. جبریه یوه فرقه ده. مشبهه هم یوه فرقه ده او ناجیه هم یوه فرقه ده. ناجیه د اهل سنت والجماعت. وتفترق امتي على 73 ملة كلهم في النار، دا بطول ورتزي الا ملة واحدة مگر یوه فرقه چې هغه اهل سنت والجماعت ده. قالوا من هي، يعني من تلك الملة التي اهلها الناجيه، دغه یوه فرقه کومه ده چې د دې اهل بناجیوي. یا رسول الله صلی الله علیه و آله و صحبه وسلم قال ما انا علیه و اصحابي، دا هغه فرقه ده چې زما په طریقو زی او زما د صحابه په طریقو باندې زی. د پیغمبر طریقو ته سنت وای کنه، انا علیه ته سنت وای و اصحابي ته جماعت وای. نو په سنت چیزی هغه اهل سنت او چې د جماعت پیروي کوي هغه اهل جماعت. نو اهل سنت والجماعت نو د نبی علیہ السلام سنت منی او د صحابه سنت منی. اهل سنت والجماعت لن تعریف دار سنت قانون ته وای او جماعت مقدس اشخاص ته وای. نو چې قانون منی یعنی دین منی او د مقدس اشخاص پر رهنمایي کې نو د اهل سنت والجماعت. رواه الترمذي وفي رواية أحمد وأبي داود عن معاوية 72 في النار وواحدة في الجنة. دايوة بجنة تزي كما بجنة تزي وهي الجماعة، يعني الجماعة الكبيرة. أغا غط دلا بجنة تزي. نو غط دلا بإسلام كده أهل السنة والجماعة دي مذاهب أربعة. دا سوق چه پا دي مذاهب أربعة كيوي دا أهل السنة والجماعة دي. او چې په مذاهب اربعه کې نه هغه اهل سنت والجماعت نه ده. غټه ډله په اسلام کې دا د څلورو مذهبونو والا و ده. دا د هندوستان او د پاکستان او د بورما د بنگلاديش او د چین کې 14 کروڑه مسلمانان دي او د افغانستان او د ماوراء النهر دا ټول احناف دي او شام او سوریه دا احناف دي. کوفی ولا نو عکس مقلدین چې یو ارب او شل کروڑه مسلمانان دي. یو ارب او شل کروڑه. یو وخت مردم شماری داسې شوی و. یو ارب او شل کروڑه مسلمانانو کې 80 کروڑه احناف. دا 40 کروڑه دا څلور دا درې نور مذاهب وو چې شیعاګان هم پکې وشماري. نو 40 کروڑه دا نور جوړېده او دا وړې وړې ډلې لکه د وکټوریانو وغیره دا خو په یو ریل ګاډي د پیښور کې مزيږي. دا خو ډېرې وړې وړې ډلې دي. کله چې دوی ته وایي چې دلته خو نبی علیہ السلام فرمایي چې د غټې ډلې تابع شنه وای غټه ډله خو د کافرانو ده. کافران نه یادوي، مؤمنانو کې چې ځان اسلام ته منسوبوي په دوی کې غټه ډله. نو پیغمبر علیہ السلام فرمایي چې دغه فرقه ناجیه ده. وانه سيخرج في امتي اقوام او شان داده سيخرج زرد چروبوزی فی امتی زما په امت کې قومونه تتجارى بهم تلك الاهواء، یعنی تدخل وتسري داخليږي به سرایت به کوي په دوی کې د بدعات. کما يتجارى الكلب بصاحبه، لکه څنګه چې سرایت کوي الکلب کلب بیماری. کلب لکه لیونه سپه چې څوک چې هغه بیماری ته د کلب بیماری وایي. نو دا د کلب بیماری لیونی سپی چې څوک چې چلی نو دا بیماری په کې ډېر زر سرایت کوي. نو دا بدعات په خلکو کې دا زر سرایت کوي. هر بدعتي ډله چې پیدا شي خلک ورسره خلک مني. لا يبقى منه عرق ولا مفصل
باقی بنا پاتې کیږي په دوی کې یو رګ او نه یو بند الا دخله مگر دا بدعات په پکې ور داخليږي. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله لا يجمع امتي د امتنا امه الاجابت مراد ده یعنی مؤمنان بشک زما امت الله نه را جمع کوي. او قال امه محمد یا امه محمد ویل ده علامه طیبی فرمای چې امه محمد درایتن صحیح ده ځکه چې دا د محمد علی السلام فضیلت ده چې امت الله پاک په غلطه او په معصیت نه را جمع